بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. صدقت يا رب العالمين. دیدنا د سیدنا سلیمان علیه السلام واقعا شروع کی او خبر ورسره سره کې معمولی دا د والد مبارک حضرت داود علیه السلام کی الله رب القرآن ته توجه ساتي. الله رب العزت فرمایي ولقد آتینا یقینا ورکړو مونږه داود سیدنا داود علیه السلام وسليمان او سليمان عليه السلام علم وقال وهو الدغدوار الحمد لله طول تعرفون وحمدنا لله الله الذي هو الله فضلنا فضيلت راكړه موږ تعالی كثير بدر باندې من عباده المؤمنين بندگان مؤمنان. الله رب العزت فرمایي چې موږ ول علم ورکړو او هغه زمون حمد او ثنا وې. وورث سليمان داوود او وارث ګرځي سليمان عليه السلام چا د داوود وراثت نو سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام. وقال هو يا أيها الناس علمنا علم راکړي چې موږ تمام ته پاتې دا خبرو د مارغان و اوتینا راکړي چې موږ ته په کل شی د هر هغه سیز یا د هر ضروري سیز ان هذا یقینا هو الفضل المبين فضل ښکاره. اوس خبره دې کې دا یو د سیدنا داود علیه السلام واقعا الله رب العزت فرمای چې موږ دلته فضیلت ورکړو دي. اوس داود علیه السلام د اولو العزم د لوی پیغمبرانو او لوی درجه والا پیغمبر دی. داود علیه السلام هغه شخصیت دی چې په بنی اسرائیلو کې چې پیغمبري او نبوت دار یوځای شوي دي نو دا په داود علیه السلام راځي. د دنه مخکې پیغمبري چې دا د یهودا په خاندان کې چلیدل او نبوت چې پیغمبري چې دا یهودا په خاندان کې چلیدل او د افرایم په خاندان کې چې دینو پای کې حکومت او بادشاہي چلیدل. او په داود علیه السلام دا دواړه راځي. داود علیه السلام چې کله کشو نو د داسې د شجاعت داسې چرچا نه بلکې دې پرونو کې کشو او د طالوت هغه تاسو دویمه سپاره کې جنګ تیر شوی دی. هغې خبره مونږ کړې د آخره کې طالوت جالوت وقال یا ایها الناس. طالوت علیه السلام چې کله لښکر بوته او جنګ دلته معمولي لږ کسانو نو په هغې کې ورپسې داود علیه السلام خپل پلار لېږلي خو دې هم صرف د معلوماتو دپاره لېږلي چې ته معلومات وکړه نور دې داسې جنګ هم نه وتلي. خیر چې هلته کله میدان کې داود علیه السلام ولیدله چې بني اسرائیل خو په شا تنبیږي د دې زړونو کې خو د جالوت یاره پرته ده. طالوت علیه السلام چې بادشاه هغه ته وایي چې ما له اجازت راکړه زه د دې خلاف وجنګېږم. هغه ورته نه ته ډېر کشر و جالوت خو تجربهکار کس دی سر ته چې دې خول اچولی دی ټول بدن یې په اوسپنو بند دی تبه
شهید بشي نو دې جنت بار بار اجازه وغوښته نو بیا هغه اجازه ورکړه بیا حضرت داود علیه السلام هغه باندې توجه ورنکړه کتابونه لیکلي جالب د دې ځان د هغه چې یو شرکت ته نس او چې هغه کله د هغه جنگ کې مهارت ولید نو هغه ورته حیران شو بس دا هغه چې د مقابله سره بیا په مقابله کې داود علیه السلام د مجنون ځکه وغیرہ پای کې کار نشي هغه داسې په طریقې سره استعمال کړو چې دا هغه سر په درې وړو کانو باندې ولګېد او هغه مردار شو بیا چې جالوتیان دا په شا باندې شو او طالوت علیه السلام او بني اسرائیل چې له کومې څوته راګرځي دا کسان هغه چې دا جهاد د علاقه د فتح خیر دا دغه د داوود علیه السلام شهرت دا شروع شو او خلکو د دې طرف ته توجه ډېره زیاته شو خبرې پکې ډېرې دي خو بیا د طالوت علیه السلام په زندګۍ کې یا د وفات نه پس حضرت داود علیه السلام ته بادشاهي مشري دا په لاس راغله په بني اسرائیلو کې یا په ټولو پیغمبرانو کې د آدم علیه السلام نه پس دا مرتبه داود علیه السلام ته حاصله ده چې الله ورته خپل خلیفه ویلی چې الله رب العزت ورته خپل خلیفه ویلی حضرت داود علیه السلام ډېر زیات جهادونه کړي علاقه یې چې د بادشاهۍ لاندې راغلې ده څومره چې د حجاز مقدسه پورې علاقه و شام یا د فلسطین ګرچاپېره علاقې دا ټول شام عراق فلسطین شرقي اردن او یا خلیج عقبه یا فرات په غاړه باندې چې کوم علاقې وي او دمشق پورې هغه د شام دا ټول چې دا د اثر لاندې او بلکې بیا د حکومت چې دی ته که د نن سبا په فلسفه کې د وحدت عرب حکومت وی نو عبد الرحمن سیوحانی رحمه الله فرمایي صحیح کېږي یعنې عرب یې په یو دغه کې راغونډ نن سبا په فلسفې سره ښه دا غټې مثال نه ده دا غټې بیا ژبې او یا ورته وحدت د سامي قوم د هغې د بادشاهۍ چې د ټول د سامي قوم په یو بادشاهۍ کې راغونډ کړو دا ورته ویل رسېږي خیر څه شپانه ځایه چې د داود علیه السلام ذکر دا په قرآن عظیم الشان کې راغلی او الله رب العزت بیا دله چې زبور کتاب وایي زبور کتاب کې زیات تر پند او نصایح دي ورسره عبرتونه او حکایات هم او پیشنګویي او بشارتونه پکې هم لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق باندې پیشنګویي خدا باندې او دا زبور یو ټوکړی دی ویل شي نو دا تتمه او پوروالي د تورات او تورات کې د يهوديانو نه خو دي خوښیو الله رب العزت دا زبور را نازل کړ داود علیه السلام د قوم د بر اسرائیل لپاره پورا قانون چې تورات خو د دې د صحیحولو لپاره داود علیه السلام تاګو دوغو او په د باندې د لوی اعتماد پیغمبر باندې څه د امتی لوی اعتماد غریبا دله چې کومه فیصله راوړل نو هغه به غلطه کوشش کوي نو ډېر سخت یې وجدا چې هغه یو ورسره بادشاہي ده او بل چې فیصله ستا په حق کې نه غلطه نو په وحي ورسره معلومه شي لکه یو بنده ورته خپله فیصله راوړل ورته سیب د اغوا زمان او دا بل کس غلطه دعوه کوي دی بل وی چې نه دا زمانه دی درو یو وی زمانه دی درو یا بل وی زمانه دی درو داود علیه السلام ورته چې شپه وکړي سبب چې کله شپه تیره شوه سبا د یو کس پکې وي چې هغه الله رب العزت وحي را نازله کړه چې دې قصاص کا په قصاص کې قتل اوس دا دغه سزا هو قتل نه څه وجه ده هغه ورته سیب مسله ټیک ده دا هو هم زمانه دغه کې غلطي نشته خو د پلار مخکې ما په دوکې سره قتل کړو نو د الله رب العزت چې حکم را نازل کړی نو دا قصاصا قتل دی نو داسې الله رب العزت به نورې بعضې فیصلې لکه داود علیه السلام د یو پراخو مناقبو کې د سلیمان علیه السلام به راشي انشاءالله داود علیه السلام د یو پراخ یو کس شپونکي راغی
ورته وایي چې سیمه زما ګډې وي دا شپونکي راغی یو باغ والا راغی زمیندار هغه ورته وایي صاحب زما فصل یا باغ ده پې ګډې راپرېښودلې هغه ټول خراب او داود علیه هغه ورته وایي چې خبره مو ټیک ده شپونکي ورته وایي زموږ د زمانې کسان ورنه دي بوله بلا تعویلات چې نه دي دا خدا چلو شو دا خو هغه چلو هغه ورته چې ښه او چې حساب یې ولګو هغه ګډې هم د هغې برابر قیمت کې راتلې هغه ورته ویل چې دا خو بس دا ګډې ورکړه سلیمان علیه السلام ورسره ناست و هغه د 11 کال سلیمان علیه السلام ورته زما په نس وکړه دا فیصله چېرته داسې وشي کار دی چې دغه کوم چې شپونکي دي د ده دا ګډې راواچو دا د زمیندار ته ورکړو او دا زمیندار دا پټي یا که باغ دی هسې دا راواخلو دا د شپونکي ته ورکړو نو دا شپونکي به په دې کې کار کرونده کوي تر هغې پورې چې د ده د باغ برابر شي د زمیندار دی چې کوم باغ خراب کړی دی او هغه به د ګډو بیزونه پیدا حاصلوي تر څو چې ده دا پټي نه تیار چې پټي تیار شي ده له به خپل پټي راولګي هغه به خپل چې دا باغ والا شي دا ګډې بیزې والا شي داود علیه السلام ورته چې دا خبره صحیح ده نو د داود علیه السلام فیصلې ته قیاسي ویلی شي او د سلیمان علیه السلام ته احساني ویلی شي یا احساني خیر چې کله دغه وشو داسې مختلفو څیزونو بیا داود علیه السلام باره کې الله رب العزت فرمایي واتیناه فصل الخطاب فصل الخطاب نوم ورکړو نو فصل الخطاب یوه معنه دا ده چې ده به هره خبره واضحه کوله تقریر به داسې نه کوي چې د سره به لړۍ را شروع کړه الف با تا ث ج م ح د ذ ر داسې ورپسې نه دا به داسې په مزه یوه خبره کوله چې سړی به پرې ښه پوره پوهېده نو دې ته فصل الخطاب ویلی شي او بیا داود علیه السلام به چې کله ذکر کړو نو ده په باره کې قرآن پاک دا وایي چې ده سره به غرونو مارغانو دې به ورسره ذکر او دا به ورسره په وجه کې راتله دې به ورسره باقاعده ذکر نو خبره دا ده چې بهی دا څیزونه ذکر کولی شي که نه دې کې حیات دا شعور شته که نه دا ولتیاو شته الله رب العزت فرمایي دا څومره چې څیزونه دي په ځمکه کې څومره علاوه د انسان نه چې دی د خدای په مقابله کې راځي د ده نه علاوه یو څیز د خدای په مقابله کې نه راځي هغه د خدای ذکر دی خو تاسو پرې نه پوهېږئ او بلکې اوس زمونږ د نیکان وایي چې دا څومره چې جمادات دي په دې کې څه ناڅه د معمولي درجې حیات دا موجود دي نو پاتې شه په ځناورو کې یا په بوټو کې چې کوم شي بړوتري کوي هغې کې خو شته دا یو بل نه چې دی په څه ناڅه څیزونه پوهېږي خیر نو ذکر به دې کوو او د دې په ذکر باندې د مارغانو په ذکر باندې خو داود علیه السلام هم پوهېږي نو دا الله رب العزت دا څیزونه دا داود علیه السلام ته ورکړو بیا داود علیه السلام په دې قوم کې زندګي چې دا نور پکې څه واقعات شته خو مخکې سورت سواد کې به بیا وایو انشاءالله دا یې تقریبا زیات درګرځ راغلي بیا چې تفصیلي کې بحث پکې ډېر دی ځای په ځای لکه بعضې اعتراضات دي تورات کې دي زبور کې یهودیانو د ځان نه ستوکړې ورته نکړي تر دې پورې چې د داود علیه السلام نه صدۍ پس کسان راغلي دي د هغې خبرې پکې ورته نه شوي یا نور بعض اعتراضات دي د تورات کې راغلي دي د ځان نه هغې خبرې ورته نه کړي دي زموږ بعضې یو نیم مفسرینو هغه په یا بس داسې ورته وایي چې زیاتې ترې شوي دي هغه ترې رانقل شوي دي حالانکې په دین کې مضبوطه مسله د عصمت انبیا ده د پیغمبرانو د پاک دامنۍ چې د پیدا کېده د زموږ دا یاد ساتئ چې د پیغمبر نه ګناه نه کېږي هغه د ګناه نه پاک زموږ ابوالعلا مودودي صاحب هم دا نقل کړې ده په خپل تفسیر کې په داود علیه السلام باندې څه خبره اسانه نو دا خبرې کمزوري دي هغه واخله مناسب نه دي صرف اشاره مې درته وکړه که چا کتلي ذهن کې راغلي یا مخکې راشي نو چې دومره ځکه خو صاحب ته ذهن وایي که ځان له خبره تورات کې راغلي بیا دا یې جوابات
اوږدې خبره خو چې دومره په ذهن کې راشي که چېرته داسې خبره د پیغمبر په شان په هر یو باندې راله چې هغه مناسب نه وي صرف د ګناه د نه ګناه خو دا ځان چې صرف د پیغمبر د شان سره مناسب نه یا د عام بنده د بزرګ سره مناسب نه وي پیغمبر خو دا ډېره لرې درجه ده دا یاد ساته چې هغه پیغمبر پسې منسوبون قصدن عملا دا کفر قصدن عملا یو که په خطا سره وشي یا هغې تاویلات کوي هغه ځان لکه دغه ابوالعلا صاحب یا نور دي پکې تاویلات کړي دي تاویلات یې کوي تاویل چې څوک کوي هغه ته مدارک د کفر نسبت بیا نه شي خو قصدن عملا بغیر د تاویله یو خبره رانه چې تاویل هم په کوم څه استاد په تاویل ځان نه باسي خو چې کوم دونه خبره چې تاویل هم په کوم څه کې کېږي باید کې به تاویل کې به کوم کې نه کېږي باید کې دا نه مسله بحث خیر داود علیه السلام چې څومره عمر تیر کړی دی نو بیا 100 کاله تقریبا خواوشا چې دی ژوند دی او یا کاله د حکومت کړی د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی مستدرک حاکم را نقل کړی چې دا آدم علیه السلام د صلب نه چې کله د هغه ذریت د هغه اولاد پیدا شو نو پای کې د یو مخ ډېر پړکېدو نو دا هغه متعلق چې دی آدم علیه السلام تاسو کو چې خدای پاک دا څنګه ورته دا بستا په اولاد کې ډېر رستو راځي او داوود یې نوم دی نو هغه ورته وی چې د دبه سونه ومني د دبه شپېته کاله ومني نو هغه ورته وی د آدم علیه السلام چې خدای پاک زما یو 40 کاله عمر ولور نو الله رب العزت دا سوال قبول کو 40 سال عمر زیات شي بیا چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راغلی بیا دنیا زندگی عمر ځان لګي سره او خیر بیا دا چې کله وفات کېدل نو اسرائیل علیه السلام د داود علیه السلام آدم علیه السلام چې زما خو د 40 کاله عمر باندې رقم عمر چې ما سره واده شي هغه ورتستانه بهيري د دنیا آفات یو سبستانه یې کړی او تا الله ته یو سوال کړی چې خدای پاک زما عمر هغه داود علیه السلام دا ورکړي هغه ورکړي هغه بیا وفات شو او په سیدون کې غالبا چې قبر دی اوس نن سبا د اسرائیل په قبضه کې الله رب العزت دې مسلمانانو ته حواله مسلمانانو دې خدای غیرت پیدا کړي دا هم د ټول مسلمانانو ولقد آتينا يقينا ورکړو منګه داوود سیدنا داوود علیه السلام ته وسليمان او سليمان عليه السلام علم وقال هو انتقص على صاحبان والحمد لله قل تعرفون الحمد لله خاص ذات لله خاص خدای لري الذي هو الله فضلنا چې فضیلت را کړی دی موږ ته علا کثیر پډیرو باندې من عباده المؤمنین د بندګانو مؤمنانو نه د مؤمنانو بندګانو نه الګ دریم پاری سر کې ویلو تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض دا پیغمبران چې دی بعضو له الله په بعضو درجه ورکړي دا لکه داود علیه السلام ته الله فضیلت ورکړي په سليمان علیه السلام باندې هغه اسلیمو او الله فضیلت ورکړي ووارث سليمان وارث وګرځید سليمان داوود عليه السلام وراثت سليمان عليه السلام داوود عليه السلام وارث وګرځید بمانه دلتکی چې پځه کې راست د داوود عليه السلام سليمان عليه السلام د پیغمبري پځه کې او د بادشاہي پځه کې الله بادشاہي ورکړي یو خبره بل خبره دا یاد وساته چې وراثت د پیغمبرانو په مال دولت کې نه جاری کیږي ها مال دولت کې پیغمبرانو وراثت نه جاری کیږي مثال په تور لار مرشنو زمکه چاته پاتې کی بچی ته پاتې کی مال پیسې چاته مینه سے چاته پاتې کیږي هغه ټول عمر ورته تعالی والی لګي نه د وخت په لګي نه زکات ورکړي بچی ته پاتې کیږي دا ټول دی بچی ته پاتې کیږي بچی بیا خپل خو خلک کار سره کوي خو دې غریب ځان نه چې چرته سود باندې را پیدا کوي چرته په یو څه چرته چاته د چا پوری والی چاته د غریب حق ځان سره کوي نو دا پیسې چې دا به تقسیمي کېدل د وارثانو په منځ کې او که چېرته د پیغمبر نه لکه د داود علیه السلام بادشاه او بادشاهي کې پاتې شوه نور نو هغه به خامخا چې بادشاه او بلای سیزونه به ورسره متعلق یا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم بعضې ځمکې وي چې په مال غنیمت کې تقسیم شوي هغه پاتې شوي ظاهرا اسبابو کې یاد راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان نه پس صرف د جهاد آلات وغیره دغه بعضې پاتې نو اوس
دغه وراثت د پیغمبر په دغه ځمکه کې یا په دغه مال کې نه جاری کېږي. دغه مال یا د ځمکه چې پاتې شو دا د ټول امت لپاره میراث دی، دا صرف د هغه د خاندان شي. لکه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وکړ نو دغه وخت کې فاطمه رضی الله تعالی عنها ابن عباس رضی الله تعالی عنه د خپل حق مطالبه وکړه. علي رضی الله تعالی عنه ابو بکر صاحب ورته حدیث ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې موږ پیغمبران چې زموږ وراثت دا نه تقسیمي، مطلب دا صرف خاندان ته نه پاتې ایو ته سیل ټیک ته هغه ورته ټیک دی مې له خوشیاګان رامیانه نه هغه او په دې کې شیعاګان هم لیکلي چې وورثه سليمان او داوود اتل سرونه دا نور د سليمان عليه السلام اتل سرونه نور د داوود عليه السلام یعنی نور د سپچان سړي هلکان اتل سنور وې دا وراثت د مال مراد نه دی، د وراثت د علم مراد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثه الانبیاء، دا علما چې دا وارثان د پیغمبرانو دي. وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما، او دا پیغمبران چې دا په وراثت کې پیسې نه پریږدي، دراهم نه پریږدي، بل ورثوا العلم، بلکې د پیغمبرانو میراث چې په وراثت کې چې پریږدي هغه علم پریږدي. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، چا چې دغه علم حاصل کړو دوی یو غټ حصه حاصله کړه. استاد خو چې نوکر شي دوی بس دوی نه ورسېږي، استاد خو چې پیسې ورته وي. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه چا دغه علم حاصل کړو د لویه حصه حاصله کړه هغه ته بیا اوسګار خېل ته اوسګار دې مړه ته ویل دي اوسګار دې مړه یې بل څه کار نشته. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بازار ته وروته، خلکو ته وایي تاسو په بازار کې اخته په جمعه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث تقسیموي. چې راغلل خلک هلته حدیث ویلي خبره ده خان وعلم د مراد د دینه چې هغه څه شي وراثت د علم وغیرہ. وورث سليمان وارث وګرځید سليمان داوود علیه السلام وقال یا ایها الناس دې دا خبره وکړه وجدار چې په پیغمبر باندې معجزه راښکاره کول دا لازمي وي، په ولی باندې کرامت راښکاره کول لازمي نه دي او په پیغمبر باندې لازمي دي. وقال یا ایها الناس اے خلق علمنا علم راکړی شوی دی موږ ته منطق الطیر دا خبرو د مارغانو واوتینا راکړی شوی دی موږ ته من کل شیء د هر ضروري چیز نه یا هر څه. ان هذا یقینا دا هو الفضل المبین دا لوی فضل دی یا دا فضل ښکاره دی. الله رب العزت دا فضل موږ ټولو ته رانصیب